نن بدقسمتۍ نه زموږ ځوانان وګوره اک غاړه کې لا کټ اچوي یا په لاس کې دا کړۍ اچوي یا نور څه داسې نښې کوم چې د غیر مذهبو د هغوی د مذهب عکاسي کوي یې سره ښکاره کېږي چې دا د هغوی نښه ده. نن زموږ ځوانان هغه فخر سره اچوي او یو خوشحالي ګڼي، خوشحالي محسوسوي چې ګرځي او ځان ته یو پیشنې بلوي چې یاره زه خو د معاشرې یو ډېر سوټډ بوټډ انسان یم. وګوره خلک وایي د څنګه زنځیر اچولی دی او د غاړه کې څومره امبیلونه اچولي او څنګه یې کړه اچولی، خو دې ځوان ته دا پته نشته چې زما محبوب څه فرمایلی دی. محبوب وایي من تشبه بقوم فهو منهم. یو حدیث دا چې بنده به د هغه چا سره چې د چا غوندې ځان جوړ کړو. او یو حدیث دا دی یو پیره رسول الله مبارک حدیث چې المرء مع من احب، بنده به هغه چا سره چې چا سره یې مینه وکړه. نو رسول الله مبارک داسې تشریف فرما دی یو پیره صحابه تپوس کوي قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د محشر پر ورځ حساب کتاب وشي د جنت او جهنم فیصلې وشي او خلک جنت ته لاړ شي، نو تاسو خو خاتم الانبیاء د نبیانو سردار یې، ستاسو مقام او مرتبه خو به ډېره اوچته وي. نو دا موږ ته چې په دنیا کې ستاسو کوم زیارت نصیب کېږي، ستاسو په زیارت چې موږ مشرف کېږو دې سره چې کومه خوشحالي نصیب کېږي، هسې نه چې ستاسو مقام اوچت او په جنت کې موږ د دې نه محرومه شو. یعنی جنت وي او ستاسو زیارت پکې نه محبوبه، نو د هغه جنت څه فایده شوه؟ صحابو دومره شوق دی. رسول الله مبارک تپوس کوي زما صحابو تاسو څه تیاری کړې ده جنت دپاره؟ مونځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی. دا نه چې صحابو به مونځونه نه کړي. صحابه فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره خو د الله او د الله د رسول د مینې نه علاوه نور څه نشته دی. پیغمبر علیه السلام دا حدیثو فرمایلو المرء مع من احب، بنده به په قیامت کې هغه چا سره وي چې چا سره د مینې کړي په دنیا کې. نو کتابونو لیکلي دي چې بیا به کله صحابه یو ځای کېناسته د ماشومانو غونته به د خوشحالۍ نه ټوپونه وال او فرمایل به چې المرء مع من احب، المرء مع من احب. محبوب فرمایلی دي چې بنده به هغه چا سره چې چا سره یې مینه کړې. موږ په دنیا کې رسول الله مبارک سره مینه کړې ده، انشاءالله په جنت کې به هم رسول الله مبارک سره